مخارج الفروس خو ویل شوی و کنه لږ مخکې لاړ شي باب العول ته باب العول العول أن يزاد على المخرج شيء من أجزائه إذا ضاق عن فرز اعلم أن مجموع المخارج 4 منها لا تعول وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية وثلاثة منها قد تعول أما 6 فإنها تعول إلى 10 وترا وشفعا وليس لغة كده إن دي آسان سبب طول كتاب آسان سبب اول لغوی اصطلاحی بیان بکو یو دی باب کی او دویم پکمو مخارجو کی اول کیگی څنګه کیگی او پکمو کی نه کیگی هغه بیان بکو بس دو بحث دي اول بس اول په اعتبار د معنی لغوی میلان ته ویل کیږي جوړ ته ویل کیږي زیته تا همدغه شان غلبه ته ویل کیږي محاشی لیکلي دي عرب وی عال الميزان کله چې د تلی اکم ادوا شیو ته ویغه چابړی چی یو چابړی درون شي او دا کم چې سپک شي دا اوچت شي ودی او کوي عال الميزان اوچت شو اصطلاحی تعریف سره دا محاشی ذکر کړي اصطلاحی تعریف ادا ده مولوی صاحب دې مسلې ته مخرج ویل کیږي ا مسله من کله د چین جوړو کله د 8 نه جوړ کو کله د 12 نه جوړو دا څه وکنه دغه مسلې ته څنګه ویل کیږي مخرج نو تاسو کو سوچو مخکې منګله دا مسلې راغلي وي مسله به د چین جوړه شوی و ایسی هم چراغوند کړلی 7 ورسېدلې دا څه وکنه نو سي تعریف واوري کله چې مخرج یو بل استلام واوري یو هم ویل چې د مسلې ته مخرج ویل کیږي او دویم هم ویل دا کوم هيسي چې دي کنه دویم اصطلاح ده دم نه دی ویلي وسی ویو د ته سهام ویل کیږي څور دوی سهام سهم جمع د سهم هيسي دوی سهام ډیر هيسي د اصطلاحات زشو اوسې تعریف واوري کله چې هيسي زیتی شي په مخرج باندې یا الٹا کا خیر دے اگر پسند نہیں ہے تو اس کو بھی اسپنج کرتا ہوں الٹے کا کله چې مخرج تنگ شي دی سونا یو مطلب دی کټ کو سر ته چملیو کا ورسه ته چملی نو بکټ کې و چملی بهر حال کله چې مخرج تنگ شي دی سونا یی الٹا کا کله چې اسی زیتی شي په مخرج باندې چې سوچ کې اکټ ته سوچ لاله تعریف نه مکمل شوی خل اول جز کې وړم کله چې اسی زیتی شي په مخرج یا مخرج تنگ شي د هیسونه نو د هیسو موافق مخرج غټول تعول ویل کیږي کله چې اسی زیتی شي په مخرج باندې یا مخرج تنگ شي د هیسونه د هیسو موافق مخرج غټولو ته اول ویل کیږي مثالونه روان دي خلی کوي نن تشبوت لیکل دي خیره دا مسله خو شوله او تو غیر لکشن العول اول چې ان یزاد علی المخرج شیء خپل تعریف کړی دی کله چې زید چې په مخرج معنی شی نه مراد حصی دي کا مینه بیان کوي کنه ورپسې العول ان یزاد چې زید کړی شي علی المخرج په مخرج معنی شیء یوشی من اجزائه من بیان کوي یعنی اجزاء د مخرجنا دغه حصو ته اجزام ویل کیږي حصے متوي اجزاء متوي سهام مرتوي ایسي زیاتی شي دا کله زیاتیږي واپس هغه دویمه خبره لرا شي کټ کو سر ترا شي وس اذا واقع کله چې دا مخرج تنگ شي ان فرزین دی سونا وس به بوې شو کنه به بچوګو د یسو موافق مخرج غټول دی ته ویل کیږي اول دیو باس ختم شو دیم ته متوجي شي مولوی صاحب مخارج چې دي کنه دا ټول ودی موږ چې کوم قواعد بیان کړیو دا غي موافق و مخارج جوړیدل قواعد خو تاسو یاد دي کنه چې کله شپږی سو کی وې سزان لراشي مسله بده سونه جوړیږي دا غي دا مسمى عادت نه مسمى عادت کم دي تاسو لګ متوجي شي 3 دي سلسو سلسان کی 4 دے
پرې دا اوس ګوتې مو 4 دی چې کله ربع چې نه جوړېږي چې کله سدسي 8 نه جوړېږي چې کله سمني نه څو استعمال شو 4 3 4 6 8 څلور شو کنه او بل اثنين چې کله نسب په به د چانه جوړيږي دوه نه پنځه مخارج شو 2 3 4 6 8 او به دوه قاعده ویلي و چې کله دی وی نه وای نه دوه راشي یا د دوه نه زیات راشي نه به بد اقل حصہ ظاهر کې چې کوم لوی مخرج دی غینه مسله جوړيږي نو هغه هم یا ربع یا بسمني دا خو مخکې وشو او کدا ولې نه نسب د دوه نه کل با سرجم شي به څونه جوړيږي چې نه چې مخکې شوی بهر الله پنځه مخارج وشو کنه 2 3 4 6 8 څلورمه قاعده کدا ولې نه ربع د دوه نه کل با سرجم شي به څونه جوړيږي بارنا نو مخرجونه څه شو شپږ او کدا ولې نه سمن د دوه نه کل با سرجم شي به دا 24 نه جوړيږي مساله دا مې تاسو چل ول کې هغه نور زم را تکرار کوه بهر حال مخارج ټول ودی 2 3 4 6 8 12 24 و مخارج دي دا عزت شوره په دې و مخارجو کې درې داسې دي چې هغه کې اول کیږي او څلورو کې اول نه کیږي دریو کې اول کیږي څلورو کې نه کیږي درې کم کم دي چې بچا کې اول کیږي هغه یو چی دا چی کې اول کیږي دویم نمبر 12 دا په دې کې اول کیږي اور دریم نمبر 24 دی په دې کې اول کیږي چی 12 24 بقیه څلورو کې اول نه کیږي بقیه څلور کم کم شو دو کې نه کیږي تبه دا کلم ویني چې مسله د دونه جوړه شولا او یې 3 تلاړي دا به ویني نه 3 کې اول نه کیږي تبه کله ویني نه چې مسله د 3 نه جوړ شي او حصے چې راجمه کې هغه څلور شي دا نه کیږي 4 کې اول نه کیږي دا به ویني نه چې مسله د 4 نه جوړ شي او حصے راجمه کې هغه 5 تلاړي شي دا به نه 8 کې نه کیږي 8 نه جوړ شي او به حصے 9 10 تلاړي شي دا به کله ویني نه پوه شولې په 2 3 4 او 8 کې اول نه کیږي او په 6 12 او 24 کې کله اول کیږي کله نه کیږي دا مسله عزت شولا بهر حال مخارج ټول سودی و پڅو کې اول کیږي دریو کې او پڅو کې نه کیږي څلور کې په دریو کې چاول کیږي اې اول نمبر 6 دا په دې کې دوه قسم اول کیږي جفتم کیږي طاقم کیږي سمویل جفت مطلب 8 چینه به مسله جوړ شي 8 ته بلاړي ایسه به 8 شي چینه به مسله جوړ شي ایسه به 10 شي نو دوه قسمه جفت شو 8 تمزي 10 تمزي امدا قشان طاق ولم بکی کیږي چینه به 7 تلاړ شي ایسه به راجمه کی 7 وي او د چینه به 9 تلاړ شي بهرحال پچیو کی اول کیږي تر 10 پورې جفتم کیږي طاقم کیږي 8 تم کیږي 10 تم کیږي 7 تم کیږي 9 تم کیږي ازدان شو مثالونه لیکو ها دویم نمبر چې چا کې اول کیږي 12 دی په دې کې صرف او صرف طاق اول کیږي او تر 15 پوری کیږي 17 پوری مسله 12 نه جوړه کا اسی چې راجمه کې 13 وي مسله بر 12 نه جوړه کې اسی چې راجمه کې 15 مسله 12 نه جوړه کې اسی راجمه کا 17 وي نو صرف یو قسمه اول بکیږي طاق او تر 100 پوری کیږي تر 17 پوری دا سینه کیږي مسله 12 نه جوړه کا او اسی چې راجمه کې 14 دي دا سینه کیږي یا دي 16 اخره 24 بده کې صرف او صرف طاق اول کیږي غم یو کیږي 24 نه مسله جوړه کا نو اسی راجمه کې بس 27 ترش 27 تا بس سبق ختم شو وسې صرف بورډ مانیل کول پاتې دي پوهه به شولې ته اصرار وایا تعریف دا اول او تو کا بحث اول او به څو مخارج دي څو کې اول کیږي څنګه کیږي څو کې نه کیږي دا او په اصطلاح کې چې کله مخرج د
د ایسو نه تنګ شي یا د ایسې زیاتې شي په مخرج باندې نو دا مخرج د ایسو مطابق دا مخرج به د ایسو مطابق زیاتولو ته عول ویلی شي. او بیا دویم نمبر بحث دا ده چې د عول کمی زمونږ سره کم مخارج دي هغې کې کمو کې عول کېږي کمو کې نه کېږي. نو چې کم مخارج دي هغې کې یو 2 دی یو 3 دی یو 4 ده یو 6 ده یو 8 ده و یو 12 دی یو 24 دی. نو په دې څلورو کې عول نه کېږي چې 2 او 3 او 4 او 8 دی او په دې درو کې عول کېږي چې 6 ده 12 ده او 24 ده. 6 کې تاک او جفت دواړه عول کېږي او په 8 کې په 12 کې صرف تاک عول کېږي 17 پورې او په 24 کې تاک عول کېږي صرف 27 پورې. دیکھو گوری ملی سے اول عبارت دو گوری لکشان تار را کلاو کا دیدن لگا اچھت کا تار را کتا کا یار دا تشے اچھت کی تار بلان دی رائشی تا شے مطلب خپا خیلی ونی دی اگوری ملی سے اعلم پویشا ان مجموع المخارج سبعت مجموعة مخارج ودی اربعة منها لا تعول څلور پکې دا غدي چې هغه کې اول نه کیږي ویل اسنانی ادودیو والثلاثه یعنی 2 دا بل 3 دی والاربعه بل 4 دی والثمانيه بل 8 دی وثلاثه منها قد تعول او دریا غدي چې هغه کې کله کله اول کیږي کله کله قد چې مضارع معنی داخل شي تقلیل معنی کنا سوا د قد يعلم الله اما السته فانها تعول الى 10 هر چې شپږ بدی کې اول کیږي څلور قسم اول جفت او طاق په اعتبار سره 2 قسم اول فإنها تعول د اول کیږي الى 10 14 لستا وترنم کیږي 7 9 شفعانم کیږي 8 12 10 تاسو دې خو ګورئ اگر مخرج هذه بالك من البلاغه اذا سنه دي انت متيو ولا خالي فلي يربى المثال زوج اخت عینی 2 دی زوج ته څومره ورکوم لسه اولاد نشته رهغه اولاد چني زوج ته نسبی کنه او اختین عینیه کله چې 2 نه زیاتې به ته څومره ملاوي سلسان خاري تاسو ته نسب چې کله دا اول نه وي جمع شي 2 نه وي کول با سره مسله څونه جوړيږي دا مسله به د چي نه جوړ کو 3 دله به ورکو نسب دای کنه چې کې نسب تینی او سلسان بچے کی 4 3 او 4 چې جمع کې څو شو نو مسله جوړه شوې ده چې نه او اولو شو چاته 7 د سی بیان او ولګي 7 به برابر ولګي اوس دې قصه ختم شولیات ساتيخه اوس بقای کمالو بر روانه ده ان شاء الله به تسیق وایو ترقی تقسیمات و غیره کې ټوله بده کې چریږي دا اول په صورت کې به دا قصه ختم شي نو کورانه کنه هم سباق نه کوي خو مې ورانه وي خلکو ته بدلېږي چې اصل دې چل کړي اوس دوران کا بيدا دا یو مثال شو بل مثال اوري چې اول اړته وشي دا یو خو پوه شو کنه اول چې اړته وشي دا وګورئ زوج اخت عینیه اخت خیفیه زوج ته څومره ملاويږي اولاد نشته نسب اخت عینیه ته څومره ملاويږي ځان لدا یو نزيدي به نسب او اخت خیفیه یو نزا یوي څومره ته ملاويږي سدس ځان لدا کنه
تاسو څه ګورئ دا اولې نوې نسب دویمې نوې کل باز سره جمع شي درېیمه قاعده ده مسله څونه جوړېږي چې نه چې 3 بدله ورکو نسب 3 بدله ورکو هلکه دا 2 دي دا 2 غلط شو وختین ابوین برحال کدا مسله وینو دا بس 7 ویل کیږي کدا اجازه کیږي 7 دا وختینیه تاسو 2 کوي مې ورانه واس وختینیه چې 2 کې به ته څومره ملاويږي سلسان په چې کې څومره 4 وسو غره 1 او 4 څو شو او 5 او 3 8 ناول 8 ته وشولو پدې مو رسیدلې دا عمران کا ورپسې چې نو ته وشي سره مرګري کوي همدغه مثال زوج اختان عینیه اختان ملي کوم سخت بولیو زوج ځان له دې څومره ورکو نصف اخت عینیه 2 نه زیات دي اخت خیفیه یو ده هم د څومره ورکو هم اول حالت کې خصوص استه کنه اول حالت کړي چې اولاد موجودي یا د خويند ورونه 2 موجودي دلته خدري موجودي سدس به ته ورکو نه نسب داول نه وي د 2 مینه کول با سره جمع شو مسله څونه جوړيږي چینا 3 بدل ورکو 4 دلا 1 او 1 پیګه نه کم ټکی باندې پیګه आवाज کوي ښا 1 او 1 څوي او 4 او 3 اول نو تو شو او برسیدلې دوران کا څنګه زوج اخت عینیه 2 اخت خیفیه 2 او حکاری تا زوج د څومره ورکو اولاد نشتا اخت عینیه 2 نه زیات دي اخت خیفیه چې 2 نه زیات دي ځان لې سدس 2 نه زیات دي به او سدس مسله به څونه جوړ شي اول نوې نسب جمع شوه دی د 2 نوې کل با سره نسب زوی بچي کې 3 او سلسان به کې زوی 4 سلس به کې زوی 2 او سدس به کې 1 او 2 او 4 او 3 د شو کنه صفر دی غوړي کوم غدي خو او برسېدلې دا قصه ختم شوه مخکې راځي اما 6 فإنها تعول إلى 10 شپږ شدید دی اول کیږي تر لسو پورې وترن وشفعا وترنم کیږي معنا 7 او 9 تا او شفانم کیږي 8 او 10 تا واما 12 فهي تعول الى 17 پدې کې اول کیږي تر ولسو پورې وترن کیږي لا شفعا تاسو دې خو ګورئ ښا زوج نه صرف زوجه جوړه کی نور مسله ما غدا زوجه اختي عینیه 2 اختي خیفیه زوجي د څومره ورکوم ليسه اولاد شته نو څومره ربع ولهن الربع ان لم يكن لكم ولد او اختي عینیه د څومره ورکو 2 نه زیات دي او اختي خیفیه سدس کنه ربع چراشي د 2 نوې کل با سره مسله څونه جوړيږي 12 کې ربع څوي څلورم ایسا څلورو کې څلورم ایسا یو وي پاتو کې یو 200 او په 12 کې بدلی شي سلسان څلو 12 چې درې ځای کې کنه نو 2 ځای په کې څومره 8 وي او سدس شپږو کې یو وي په بل شپږو کې وي نو 12 کې څو شو 2 وته لا سودري
دیارلس نو ګوره څو تاولو شو 13 تاولو شو مزدا قصه ختمه اوس په پوه شو 15 ته کومې ورانه وړ پاسانه کو بس څو بل بیلی کو دا دوه کوي او د خیبه چې دوه نه دي څومره ته ملاويږي سولس او سولس په بارو کې څومره چاري کنه سولس به کې چاري اشمته 4 وګورئ 8 او 4 څو شو او 3 15 ته به وشي نه پیږي زموږ ټول نو رانو بس آسانه ولي کو خدا زوجه اور سره منځ کې عموم ولي گئی زوجه ته روبا کنه تینو ته او ته څومره اولاد سودس دویم حالت دی اولاد خو نشته خو خويندې هډيري دي کنه سودس په څوې بګي بارو کې دوی نه پیږي خبره مانه نو سو غري 4 وټ 12 او 2 او 3 17 ته خبره لاړ او په رسیدلې دوه غري مخکې اما 12 فيدول الى 17 تر ول سپر اول کیږي وترن لا شفعا واما 24 مولوی صاحب 24 یو پاتې شول 24 دې کې صرف یو اول کیږي هم طاق دی یو 24 نمبر 27 ته زو ته وګورئ دا فإنها تعول الى 27 پدې کې اول کیږي تر 27 پورې اولا واحده صرف یو اول كما في المسألة المنبرية لك بمسألة منبرية كده قشان أول شوه ده 24 نه 27 پورې لك مسألة منبرية كما دوران کا منبرية وتولي ويدي صبرست ګورو تاسو دا مثال یو وسیلی غلی څو زوجه بنتاني او به اب به بلشتا تاسو ګورئ مولوی صاحب زوجي د څومره ورکو اولاد شتا څومره ولهن الثمن فإن كان لكم ولد فلهن الثمن بنات څومره ورکو دو نزيدي فإن كن نساء فوق 2 فلهن الثلثان دلبا ثلثان ورکو اب تسمنا ورکو مؤنث اولاد دي سدس هم تسمنا ورکو اولاد شتا سدس ترسي دا اول نه وي سمن د دمه نه وي کول با سره جمع شو مسله بسونه جوړي مسأله 24 کې سمن څوی اتو کې یو یا دول شپارو کې دوه او په 24 کې با دریشي سلسان په 24 کې 2 سلسان یو سلس اته یو 2 سلسان شپارش سود شپګو کې څوی څلوري کا شپګو کې سود سیوي کنه او بدولو سکی دوی او په تلسو کې دریشي او په سلیریشو کې بچوش نو سودس په 24 کې دا چاري صفات نشو دل نور څه نشو ورکوي سبا خو ما بقي وړي خو چې بقي خوې کنه اوس راځم کې 4 او 4 او 16 او 3 دا 27 تلاړه خبره دې ته ویل کېږي مسله منبریه څه ته ویل کېږي ایرز علی رضی الله تعالی عنہ کرم الله وجهه هغه په محراب منبر ما یناسته او خطبه ویلا دلته الفاظ نقل کړي برحال خطبه ویلا پدې کې وتا خطبه نور بل یو بل موضوع کې چالو خطبه ویلا یو سړی او طرفه چې درو وای چې د مفهوم دا غیدا چې د زوجې خو سمون دي سمون خو په 24 کې تینی پس چا کې پس 27 کې خدا 3 چې د اتمه حصہ نه ده پس لیر شو کې 3 اتمه حصہ ده خو په وی شو کې خو نه هم حصہ ده 8 نه 24 7 نه 9 نه 27 دا خو که تاسو سوچو کې دا څومره حصہ ده نه هم حصہ ده
حالانکه دې لپاره څومره حصہ ده اتمه ده نو علي رضی الله عنه وایي دغه سړی چې د زوجې د لپاره سمن په 24 کې سمن دی اته په 27 کې سمن ورکه دا خو سمن نه دی علي رضی الله عنه وایي فصار السمن والتسع دغه سړی سمن نه هم حصہ وګرځیدل وس نه هم شولا یو صورت کې به الفاظ دیگر نه هم حصہ ته ملاويږي وای بنه شولې نو 24 کې نه بلکې په 27 کې د واستین ملاو شو نو منبر یو ته ځکه چې منبر ما یناسته او خطبه ویلا د توپوس ته وشو بغیر څه د سوچ نه ډایرکټ جواب ورکو جواب نه بس صرف د الفاظ یو ته ویل فصار السمن تسعه اتمه یې نه هم شول او بس مخ کې په خطبه کې روانو خپل موضوع کې وي خلک دغه غزیرکتیا ته ذهن توپ د ایران شي او ته وګورئ لکشان واما 24 فإنها تؤول الى 27 اولا واحدا سرب اول يو سرب وسرب يو اول كما في المساله المنبريه لك بمساله منبريه كده خبره وهي امراه خزيوا وبنتان دولريني وابواني وابو امي ولا يزاد ولا هذا الا عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه زمون د احناف په نظمانی بدی زیادت نکیږي البته د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په نظمانی بدی زیادت کیږي فإن عنده زکه دغه په نظمانی تقول الى 31 صبر یا ورسی 31 صبر دوران کده مثال څه دی کړه تاسو یو دی اشیاء کی څه دی کړي وي زوجه أختي عينية عيني مدودي خيفي مدودي ابن كافر خاري تکنا به ولي کوم څه یې پوېږي زوجې ته مولوی صاحب ګوري او دلښه عبد الله بن مسعود زمو بنظمانه ولا غرای زکه مخکې ویلی دا هغه ویلو کنه چې محروم حجب نقصان را وستل شي یادم شي حرمان نشي نقصان را وستل شي نو زوجه کې خو حجب نقصان را دلی شي کنه ولته د سیده لکه چشتا سبا ورکو دا سمن بو دا ورکو اول خپل طریقه باندې الګو دا معدوم دی ښا دل برو به ورکو دا د سیده لکه چې سره شته او هم تبا څور کو سودس او دې تبا سلسان او دې تبا سلس مسله به څونه شي جوړ شي ربع 12 جوړیږي کنه ربع دې سره جمع شي 3 دله 2 دله 8 دله او 4 دله 12 14 17 تاول وشو دایسي واپس ورانه کې دایسي خالي ورانه بس مراد وصبا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه باندې د سمن ورکو دغه حجب نقصان راولي هم تبسم ورکو سودس او اخت عینیه کې ابن د وجنه محرومیږي کنه محرومیږي نسدا خو دلته په دې ټول اتفاق د حجب حرمان نشي راوستله سلطان وته ورکو او تخیفیم محرومي خو حجب حرمان نشي راوستله دل بخبل یې ورکو وس راځي داول نه وي سمند دوه نه وي کل با سره جمع شي مسله به څونه جوړيږي 24 کې سمند څومره 3 سودس په کې څومره 4 سلطان په کې څومره 16 سولس په کې څومره 8 او 16 24 او 4 او 3 31 دا یو اول په کې وشو او پر رسیدلې بس ته دوران مسئلے ولی گزر جاتا بس بھی کہ مسئلے ها بس ماحول ہو گیا دیکھیں تکباش دن دو
ځکه چالي